که تاسو وایئ چې موږ د سحر مانځه دپاره راپاڅېدي او په ټیم راپاڅېدي او سحر مونځ مونږه وکړلې، نو د هغې دپاره نه څه وظیفو ته ضرورت شته دی او نه څه نور څه داسې اعمالو ته ضرورت شته دی. د هغې دپاره اسانه طریقه نبي پاک علیه صلات وسلام څه ده ښوولې ده. نبي پاک علیه صلات وسلام فرمایي چې کله ماسوتن مونځ تاسو وکئ نو د هغې نه بعد فورا وده کېږئ، د هغې نه بعد فورا وده کېږئ. که چا څه ضروري کار وي د هغې نه منع هم نشته، هغه کار کولی شئ. خو که د چا څه کار نه وي تش اسې په زول خبرو دپاره ناسته یا بازارونو کې ګرځېده یا وغیره نور کارونه چې هغې څه معنی نه لري، نو هغه کارونه منع دي، دا به نه کوئ. او څنګه چې د ماسوتن مونځ وکئ د هغې نه پس فورا وده کېږئ. تاسو به که شپې لنډې او که اوږدې تاسو به سحر مانځه له پاڅېدی شئ. دا بالکل د نبي پاک علیه صلات وسلام احادیث دا د کاڼي کرښه په دې کې د سره شک شوبه نه. تاسو په دې باندې یو هفته عمل وکړئ، تاسو ته په خپل اندازه وشي د ماسوتن مانځه نه پس فورا وده کېږئ. تاسو بیا ګورئ چې سحر مانځه له تاسو پاڅېدی شئ او که نه شئ پاڅېدی.